دا ملګری تپوس کوي چې دا دوبۍ نه کوم ملګري لاړ شي نو هغوی نه خلک پاسپورټ والي او هغوی پې ځان له ګاډې راوباسي او بیا دله پیسې ورکوي، نو دا پیسې اخیستل جایز دي که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې د علما کرامو د فتوی مطابق دا طریقه باندې کاروبار کول جایز نه دي. تاسو چاله پاسپورټ هم مه ورکوئ او مه په هغې باندې پیسې اخلئ. دا ملګری تپوس کوي چې کوم ملګري بهر ملک کې پاتې کیږي او هغوی سره پاسپورټ وي، نو که هغوی پاکستان ته راشي نو په دغه پاسپورټ باندې څه کسان ګاډې راغواړي د بهر ملک نه، نو په دغه ګاډي کې هغوی ته چې کومې پیسې پاتې کیږي نو دوی هم 1100 درهم ورکي. نو دا طریقه جایز ده او که ناجایز ده؟ نو جواب دا دی چې په دې طریقه باندې د متعدد دارالفتاګانو فتوی راغلی دي د عدم جواز، چې داسې قسم معامله جایز نه ده. دارالعلوم کراچۍ شو، دارالعلوم حقانیه کوړه خاټک شو، جامعة الرشید شو، بنروي ټاون شو، د دغې حضراتو فتوا په دې باندې راغلی ده. نو داسې قسم معامله کول جایز نه دي.